السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا دا سوال کړی دی چې د زنانو د سجدې په باره کې پوره دلیل سره حدیث پکار دی. حنفیان د ابو داود هغه حدیث نه استدلال کوي چې هغه حدیث صحیح دی که نه، بل د بهقي حواله هم ورکوي. جواب دا دی چې د ښځې لمونځ د سړي د لمانځه په شان دی، بلکل یو شان په ټولو حالاتو کې، په سجده کې هم، په ناسته کې هم، همداسې نور. ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق دواړه قسمونو ته نه دی بیان کړی چې سړي به داسې لمونځ کوي او ښځه به داسې لمونځ کوي، ښځې به داسې لمونځ کوي، نه، بلکې عام حکم یې کړی صلو کما رأیتموني اصلي، تاسو لمونځ کوئ لکه څرنګه چې تاسو زه ولیدلم چې زه لمونځ کوم. او دا خطاب چې دی د بخاري حدیث دی، دا سړو ته هم شامل دی او ښځو ته هم شامل دی، ټولو ته دا حکم دی. شیخ البانی رحمه الله فرمایي چې دا ټول چې کوم د لمانځه طریقه مونږ بیان کړه، هغه مستقل به دې کې غټ کتاب لیکلی 3 جلده کې. نو فرمایي چې په دې کې سړي او ښځې ټول برابر دي، او په احادیثو کې داسې شی نه دی راغلی چې هغې کې ښځې په بعضې مسلو کې جدا کړي، بلکې عام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول چې صلو کما رأیتموني اصلي، زما په شان لمونځ کوئ، دا ښځو ته هم شامل دی. نو د دې نه دا پته ولګېده چې دا خبره عامه ده. او چا چې داسې ویل دي چې ښځه به مثلا د سړي په شان نه کښېني، او یا د سجدې خبره چې دا به فرق سره د دې څه دلایل هغوی ذکر کوي، لکه د دې ناستې مبارک خو خاص کر مزید فایدې دپاره باسي ووایو چې 2 ضعیف روایتونه هغې پیش کوي. امام بهقي فرمایلي دي، یو روایت راوړی د ابو سعید خدري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم سړو ته حکم کو چې په خپله سجده کې دې کې د سجدې دا خبره هم راغله چې په خپله سجده کې داسې جدا جدا سجده وکړي، کلاو کلاو، د اندامونه د یو بل نه جدا جدا. یو ښځو ته به حکم کو چې دوی به سجده کې داسې پړخې شي، او سړو ته به حکم کو چې دی کینی کله په لمانځه کې چې دا خیخ په ودرې او دا ګزخ په چې سملی، او ښځو ته به حکم کو چې داسې دی لتۍ غوندې ووهي، دا خپه چې هغې طرف ته وباسي، سرې پسې دواړه خپې یو طرف ته وغځوي غوندې، په دې طریقه باندې. یا د لتۍ الفاظ چې راغلي یتربعن، تربع په اصل کې لتۍ والا ته وایي، خلک چې بعض خلک چې ته پرلت وایي. امام بهقي فرمایي دا حدیث منکر دی. او بل حدیث چې کوم دی نو هغه د عبدالله بن عمر نقل کړی دی، امام بهقي هم د رد دپاره ذکر کړی دی، په دې باندې رد کوي. هغه د بهقي د حوالې چې دوی ورکوي نو هغه د رد دپاره ذکر کړي دي. نو په هغې کې داسې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې کله ښځه په لمانځه کې کښېني نو خپل یو پتون او په دې بل پتون باندې ږدي، او کله چې سجده کوي نو دا خېټه به دې پتونانو سره یو ځای کوي، چې دا به دې لپاره ډېره د پردې خبره ده. دا حدیث چې کله امام بهقي ذکر کړی دی نو دا حدیث ضعیف دی، ځکه چې دا روایت د ابو مطیع البلخي سره دی، چې حافظ ابن حجر وایي چې ابن معین فرمایلی چې دا راوي چې کوم دی هېڅ شی نه دی، مطلب د حدیثونو کې د اعتبار نشته، حدیث نه قبلېږي. او یو ځل ویل چې دا ضعیف دی، امام بخاري هم ورته ضعیف ویلی دی، امام نسایي ورته هم ضعیف ویلی دی، او نور علماء په جرح یې کړي دي. درېیم حدیث چې دې باره کې ذکر کېږي هغه د تابعي نقل کوي یزید بن ابي حبیب، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2 زنانو خوا باندې تېر شو چې هغې لمونځ کوو، نو ورته یې وفرمایل چې کله تاسو سجده کوئ نو دا وخت هم د ځمکې ته راغونډه کوئ، د ځمکې ته راجوخته شي، ځکه چې ښځه چې ده په دې باره کې د سړي په شان نه ده. نو رواه ابو داود فی المراسیل، ابو داود امام ابو داود یو کتاب دی وړوکی المراسیل، باقي د مرسل روایتونه روایت کړي دي. امام بهقي هم دا روایت کړی دی 2 جلد 223 صفحه کې، لیکن دا حدیث مرسل دی. تابعي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 زنانو په خوا ورتېر شو، تابعي رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته لیدلی. نو حدیث مرسل چې کوم دی دا د ضعیفو حدیثونو د اقسامونو یو قسم دی. او نور ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې آثار د بعض سلف نه نقل کړي چې د ښځې د سړي د ناستې په منځ کې فرق دی، خو اصل خبره دا ده چې دلیل چې کوم دی هغه د الله کلام دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی. او د هغې باوجود د بعض سلفو نه بیا دا هم رانقل دي چې د سړي او د ښځې لمونځ دا یو شان دی. لکه امام بخاري رحمه الله وایي چې كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، ام الدرداء چې کومه وه نو هغه به کېناسته په خپل لمانځه کې په شان د ناستې د سړي، وکانت فقیهة، او هغه په دین باندې پویه وه، په قرآن او حدیث باندې ښه پویه وه، خو هغه به په لمانځه کې د سړي په شان کېناستله. دغه ام الدرداء چې کومه ده حافظ ابن حجر وایي چې خو ابو الدرداء مشره بیبي وه چې هغه صحابیه وه، او یو کشره بیبي وه هغې ته هم ام الدرداء وي، هغه تابعیه وه. ابن حجر وایي چې دلته صحیح خبره دا ده چې د امام بخاري په دې کلام کې چې کومه ذکر ده نو دا هغه کشره ده،
تابعیه چې کومه ده خو بهر حال هغه فقيه او پوهه او هغه مانځه کې چې د کېناستل سړو په شان کېناستله. خلاصه د خبرې دا ده چې کتاب او سنت کې د سړو د خزو د مانځه په اعمالو کې د مانځه په کیفیت کې اس فرق نشته دی. اس صحیح دلیل په دې خبره باندې نه دی راغلی چې سړي به په مانځه کې دا عمل کوي او ښځه به نه کوي. داسې څه فرق د مانځه ډانچه، یعنې بار بار دا خبره کوم، د مانځه ډانچه د مانځه کیفیت د تکبیر نه واخله سلام پورې په دې کې د ښځې او د سړي څه فرق نشته. که څه فرقونه په نور مسایلو کې وي، اب د مانځه ډانچې سره تعلق نه ساتي. والله اعلم.